معصوم بچی دغسې زما نه واخیست او څه ګناه مونږ کړې وه، هېڅ هم نه وه کړې. او حکومت دې ماله انصاف وکړي او دغه دې سزا شي. زما زړه یې نه مني. او دغه قاتلان دي زما مخپور دغه دې سزاوار شي، او که سزاوار نشي او دغه سزا ورنه کړي او زما څخه عدل او انصاف ونه شي، نو زه به د عدالت په مخې کې تیل په ځان لړوم او سامبه سېځم، ولې چې زما څخه ډېر زیاتی وشو. سره زمونږ تش لاس و او دیو په موږ باندې انفیرینګ وکړه، زما وراره یې قتل که او زما او د دې بچي به مې وخت نه و راغلی. موږ په دغه ځای کې بچ پاتې شو. تقریبا زمونږ او د دیو په منځ کې داسې 5-6 فوټه فاصله، دا هلک زمونږ نه مخکې و، موږ پرې ورپسې یو. زما نوم محمد خان دی او زه د کلي نه د وشیری درې ته راغلی وم او د پندخیل او د سلطان خیل ورور په خاوره کې وو. او په دې کې ما دا ماشومان چې کومه دی زه د خپل کلي نه راباندې پتنه وه، نه راباندې لانجه وه، نه راباندې د چا تېر شه بېر شه وه. په دې خاوره کې د دې خلکو سره اوسېدم او 13 کاله مې پوره شو. په 13 کالو کې دا بچی زما دلته شوی دی. په دې کې چې کومه دی زما سره ډېر زیاتی او ډېر دغه قاتلانو وچ په ناقه خونې واغېسه او زما بچی قتل که. او د دې خاورې د مشرانو، کشرانو، ځوانانو د لویو وړو زه شکریه ادا کوم، د سلطان خیل پندخیل چې زما د بچي تپوس یې وکړه. او د پولیسو هم زه شکریه ادا کوم چې دغه قاتلان یې ونیوه او دغه قاتلان دې زما مخپور دغه دې سزاوار شي، او که سزاوار نشي او دغه سزا ورنه کړي او زما څخه عدل او انصاف ونه شي، نو زه به د عدالت په مخې کې تیل په ځان لړوم او سامبه سېځم، ولې چې زما څخه ډېر زیاتی وشو. خپله ماشوم وراره سره په دې دوکان کې ومه. کله چې ما او دی د دې دوکان نه راووتو نو زما سره مې یو زوی هم را سره و، موږ دې خوا رالو. دا ظالمان ګاړی راغی او زموږ نه مخې ته واوښت، او چې څنګه مخې ته واوښت او موږ وروستو پاتې شو، دا زموږ نه مخې ته شه، نو دا ګاړی ودرېد او واپس د دې ګاړې نه کسان راکوشو او دیو په موږ باندې انفیرینګ وکړه. زما وراره یې قتل که او زما او د دې بچي به مې وخت نه و راغلی. موږ په دغه ځای کې بچ پاتې شو. تقریبا زموږ او د دیو په منځ کې داسې 5-6 فوټه فاصله، دا هلک زموږ نه مخکې و، موږ پرې ورپسې یو. خو دا واقعات زما د مخې وشو او دا واقعات زما نه علاوه د دې علاقې د دې ځګي مشرانو کشرانو به ډېرو نور هم لیدلي. زه د ګندیګار د تاڼې او د جبر د چوکۍ او د دې ټولې عملې د پولیسو مشرانو کشرانو او د دې خلکو زه شکریه ادا کوم د دې علاقې پوره، چې زما د بچي مجرمان یې فوراً ګرفتار کړل او هغه عدالت ته شو. ما په سختو لوی کړی و. دا زما د زوی وټوکنه دي زما نه واخېسته او حکومت دې ما ته انصاف راکړي. حکومت دې او دا دې سزا شي. زما زړه ډېر دلډولی دی، هېڅ بې ګناه و، دغه زما د ښې بدې و. او زما معصوم بچی دغسې زما نه واخیست او څه ګناه مونږ کړې وه، هېڅ هم نه وه کړې. او حکومت دې ماله انصاف وکړي او دغه دې سزا